الله فرمایي چې موږ د کافرانو ته مهلت ورکو، نو دا موږ د دې لپاره دا مهلت نه ورکو چې دا مهلت د دې لپاره بهتر دی. دوه قسمه خوشحالۍ راوستلي، یو الله پاک په خپل نیک انسان باندې خوشحالي راولي، نعمت ولا ورکی، مال دولت ولا ورکی، نور نعمتونه ولا ورکی د دنیا، نو دا الله پاک دله پته ور د نعمت ورکی. دویم الله پاک جل شانه خپل دشمن لا د دنیا چې کوم دي سيزونه ورکی، نو د دشمن لا چې ورکی دی د دشمن د نیولو لپاره ورکی، د دې لپاره نه ورکی چې په د باندې دنیا پریوانی وشي او هر څول الله ورکی، نو دې زړه کې وی الله زمانه ډېر خوشاله دی او دې چې کوم دی خدای الله سرکشي شروع کی. نو الله پاک فرمایي چې دې خبرې سرکشي کې ورمس شي کنه، نو فورا به موږ خپل پړې راکاږو، نو دې به حیران او سرګردان به نشي کولی. د دې مثال دسې دی چې کور کې منګکان جوړ ډیر شي منګکانو، او کور والا مشوره وکړي چې پنجره راوړل غواړي منګکانو دپاره، منګکان نیول غواړي ختمول غواړي، نو دې پنجره راوړي، پنجره کې سموسه هم کېدي، پراټه هم کېدي، پکوړه هم کېدي، هر څیز کېدي. اوس دا منګک چې د دننه نه بهر نه ګوري نو هغه دا خو لکه سړی په ما ډېر مهربانه شوی دی، سموسه راته ایښې ده، پکوړی راته ایښې ده، هر شی راته ایښې دی، دا خو لوی نعمتونه دي، او پنجرې ته وردنګل دي او سموسه او پکوړه او پراټه دا خوړل دي. نو کو دې منګک ته څوک ډېر ووایي چې لکه داسې کار وکړه دې پنجرې ته لړې نو دا به در باندې رابند شي، او بیا به چې کوم دی ماشومانو سره به له وړي او کوتکې به یې ورسره چینک کې به تودې اوبه راغستې در باندې به یې اړي، نو دا منګک نه پوهېږي. نو دک شان الله پاک دی کافرانو باندې پریوانی وکړي، هر څوله ورکي، نو دی په دې کې مست شي الله را باندې نعمت کړی. نو اوس دغه منګک څوک ډېر پوهه کېږي نه پوهه کېږي، خو چې کله دا منګک په خپله د پنجرې نه وردن نه شي، د پنجرې پسې یو کړس وکړي او ورپسې بند شي، نو بیا دننه پراټه هم پرته ده، سموسه هم پرته ده، خو دې هېڅ شی نه خوري، بیا دې ګرځي د وتو لار ګوري، خو د وتو لار ورته بیا نه، نو بیا دې دا هر څه په خپلو سترګو باندې ویني، بیا چې نک کې پسې ګرمې اوبه هم راغستي، ځکه پنجرې نه خو بیا منګک داسې مړ کېږي نه، ګرمې اوبه ور واچي او وړو پسې چې کوم دی لښتې هم راغستي، دا هر څه دی بیا ویني، خو وروستو دی نه پوهه کېږي. دک شان د مشرکانو او کافرانو ته څوک ډېر نصیحتونه وکړي، خو دوی وایي الله پاک موږ ډېر لوی رحم کړی، الله زموږ نه راضي دی، دومره مال چې موږ له راکړی دی، او کافرانو به ویم نبي علیه السلام ته چې ستاسو نه الله دومره ناراضي نه دي څومره چې زموږ نه راضي دي، موږ دلته هم الله سرداران پیدا کړي او جنت کې هم سرداران. نو الله دلته فرمایي چې دوی زموږ دا مهلت ورکو، دا نعمتونه ورکو، نو دا موږ د دې دپاره نه ورکو چې دا د دې دپاره بهتر دی، انما نملي لهم، بېشکه دا مهلت موږ ورکو لهم د دوی دپاره، لیزدادو د څه دپاره چې هغوی نور زیات وکړي اسمن ګناهونه، او چې ډېر ګناهونه وکړي نو ولهم د دوی دپاره عذاب مهین، بیا عذاب رسوا کوونکی دی، چې څومره دې ډېر ګناهونه وکړو دومره به الله پاک اهانت والا عذاب ورکړي، سپک عذاب به ورته ورکړي، سپکوونکي ذلیله کوونکي عذاب به ورته الله ورکړي.